الله رب العزت موږ تاسو مختلف رشتې راکړي دي. د رشتو مطلب دا دی چې پلار او زوی په منځ کې یو تعلق دی او ښځې او خاوند منځ کې یو تعلق دی. رشته د خپله کې یو بل نه خلاصې نه کېږي. اور دې کې یو بهترینه رشته وروروالی هم دی. یعنی ورور د بل ورور د یو مضبوطه رشته ده. بیا دا رشته په دوه قسمه باندې ده. یو نسبی رشته ده، ویني رشته ده. پلار یو، مور یو، د خپله کې ورونه دي. دا ډېره مضبوطه رشته ده. اور یو معنوي رشته ده خپله کې. اور هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی. انما المؤمنون اخوه. دی مثال داسې دی لکه یو سړي لاس کې تسبیح دي او هغه کې سل دانې دي یا 33 دي. عام طور باندې دا ملویږي 1000 ونه ملویږي اوږدې. نو د تسبیح چې کومې دانې دي دا تار په ذریعې سره یوځای شوي دي. دا تار یو ځای نه بل ځای ته دا نه پرېږدي چې یو بل نه جدا شي. بیا پورا دنیا کې چې څومره مسلمانان دي د اسلام تار د دو منځ کې د خپله کې پیرلی دي او چې څومره پورې د اسلام رشته منځ کې د خپله کې ورونه دي چې اسلام ختمېږي رشته هم ختمېږي. ځکه انما المؤمنون اخوه راغلی چې مؤمنان مسلمانان خپله کې ورونه دي. دې نه دي ویلي چې ان الانسان اخوه، انسانان خپله کې ورونه دي. خو اسلام چونکې د خلک یو بل ورور ګرځولي دي ځکه قرآن انما المؤمنون ویلی دی چې ایمان هغه چیز دی چې د خپله کې ورونه ګرځي. اور یو ورور بل ورور دپاره مټ ګرځېږي ځکه قرآن ورته عضد لفظ ویلی دی. نو کم سړي چې ورور وي هغه په دې اعتبار سره مضبوط وي چې هر سړی هغه ته لاس نه اچوي. یاره ډېر ورونه دي نو بیا موږ څوک لسوي. او زموږ عام سوسایټي کې معاشرې کې هم دا ماحول دی چې کم سړی یوازې وي ورونه ورسره نه وي هغه باندې خلک ډېر تیز راځي. مړه یو سر دی بس چې دا لرې کیسه نشته. خو چې ورونه ډېر وي بیا خلک احتیاط کوي نه دا به لرې کې بل رو دی هغه به لرې کې بل رو دی څوک څوک به ختموي یری. اور دا رشتہ مضبوط رشتہ ده. دا خرابول نه دي پکار. موسی علیه السلام ته چې کله نبوت میلاو شو نو الله تعالی نه سوال وکړو قال رب اشرح لي صدري. پهله سوال دا وکړو چې الله ماته د نبوت راکړو ما سینه کولاو کې. سینې کولولو دا مطلب نبوت میلوي دونه پس په خلک درته بدې ردي وایي، خلک به درته کنځلې کوي، ګزار به در باندې کوي چې ستا کې دومره برداشت وي چې دا خبرې برداشت کولی شي او خپل دعوت چلوي. نو رب اشرح لي صدري، اے الله زما سینه کولاو کې. دویمه دعا ویسر لي امري، یا الله د کم دعوت کار د ذمہ داری ده دا هم ماته اسانه کړي. ولې چې الله رب العزت ګران کار چاته آسان کړي هغه بیا کېږي او چې آسان کار درته ګران کړي بیا ته دا نشي کولی. داسې دنیا کې کله کله زموږ معامله راشي ورکوټی شان کار وي جیبه د یو د سخت دی ته نه کېږي. نو بس زه د تعالی پاک سخت کړي. نو ویسر لي امري، ای زما ربه ماته دا معامله هم آسانه کړي. د نبوت محنت دعوت اور کمی ذمہ داریان دي دا راته آسانه کړي. درېمه دعا یې وکړه واحلل عقدة من لساني، ای زما ربه زما د ژبې کې کم خخوالی دی دا ختم کړي، لکنت. او روایت کې راغلی دي چې موسی علیه السلام کله د فرعون کور ته راغلو، تفصیلي واقعه ده صرف زه ونه د یوه نقطه راوچتوم. اور حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها د فرعون کور والا هغې چونکې ایمان راوړی و بعد کې اوس نه دې وخت کې نه و راوړی چې کله د موسی علیه السلام دو کور ته راغلو چې کله هغه جادوګرانو مقابله وکړه هغې د بعد بیا ایمان راوړی دی. خو نو چې کله دا د فرعون په کور کې موسی علیه السلام لوی کېدو نو یو ځل فرعون تپوس وکړو چې
ښځې کم بچی د پالې غټ شوی وي غلک ما ته راوله چې زی وګورم د فرعون چې څنګه غېږې کې راواخیستلو که نه د فرعون د ګیرې نه او د مخ نه ونیولو سر یې ورته ځمکې طرف ته جوکا وکړو نو فرعون په دې کار سره فوراً حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها ته ویلو چې دغه سړی نه دی دا ما ته خطرناک ښکاري دا به ما حکومت ختموي او دا زه قتلوم تا ته مخکې ما وایي چې دا تا دپاره سترګو یخوالی دی خو ما دپاره نه دی دا زه ختموم نو آسیه ورته ویلو چې دا خو ورکوټې ماشوم دی دا څه باندې پوهېږي چې دا مشر دی کشر دی دا خو ماشومان لوبې کوي بس کله یو ځای لاس واچي کله بل ځای خو اطمینان دپاره ورته دا وایي چې داسې کار وکړه یو مجمع راواخله هغه کې یو طرف ته هیرې جوهرات کېده او بل طرف ته سکروټې کېده وه که موسی علیه صلات وسلام د مشوم دا جواهرات هیرې راواخیستلې بیا دې مطلب دی چې دی قصدن کړي دي پوهې دی او تا سر ښکته کول غواړي او که دې د سکروټې راواخیستلې نه دې ته بیا د ښو بدو تمیز نه کېږي بیا څه ته قتلوي فرعون په دې باندې مطمئن شو ښځه ټیک دی خپل غلامانو ته وی چې لاړ شي یو مجموعې کې سکروټې راوړي او بل طرف ته هیرې جوهرات واچوي موسی علیه صلات وسلام دې وخت کې ماشوم و نو چې مجموعې ورته مخې ته راوړه نو موسی علیه صلات وسلام لاس روانو هیرو جوهراتو طرف ته جبریل علیه صلات وسلام لاس ورته تاو کو سکروټو طرف ته یو روایت کې راغلي چې د سکروټې لاس کې راواخیستلې فرعون زر دې لاس نه سکروټې وغورځولې اور یو قول دا دی چې نه راواخیستلې خولې کې ماشوم هر څه خولې ته اچي او چې د چېرته خوراک شیز دی نه هغې سره د ژبې کې لخونت پیدا شوی بعضو علماو دا لیکلي چې دې نه دا مطلب نه دی چې د موسی علیه صلات وسلام په ژبې کې لخونت وي بلکې دا مطلب دی چې موسی علیه صلات وسلام به کله تقریر کولو نو ډېر زیات چونکې جلالي مزاج به نو ډېر زیات جوش کې به رالو نو خبرې به خښي دی هغه وخت کې دا مطلب وي چې یاله کله زه دعوت چلوم چې زما ژبه کولاوي دې کې لخونت نه وي ندرېمه دعا دا وکړه چې واحلل عقدة من لساني او دا څه دپاره یفقهوا قولي چې د خلک پوهېږي زما په دې خبره باندې زه چې څه وایم دې سمجھ کې هغه خبره راځي ولې کله کله یو سړی چې خبر مې ته ځان پوهې نو ډېر کافي توجه به ورکړي چې توجه نه ورکړي بیا په خبرې نه پوهېږي اور څلورمه دعا وجعل لي وزیرا من اهلي ای زما ربه ما ته خپل په دې خاندان په دې افرادو کې یو فرد داسې راکړه چې هغه ما سره مددګار وي وزیر مطلب مددګار چې هغه ما سره معاون وګرځېږي ما سره تعاون کولو وله جوړ شي او مخکې دعا کې وضاحت وکړو هارون اخي هارون علیه السلام زما ورور دی اور هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه 3 یا 4 کاله مشر هم و ښه نبوت اول کشر ورته میلاو شو د موسی علیه السلام په دعا سره هارون علیه السلام ته نبوت میلاو شو او بیا مخکې څه وایي اشدد به ازري چې مضبوطه کی ملازمه نکه زما دی ورو ته نبوت میلاو شي او دا د دعوت کې ما سره شریک شي نو زما به د املا مضبوطه شي اور علماء لیکلي دي چې خپل رور د پاره په دی پورا کائنات کې بهترین دعا موسی علیه السلام کړی ده چې خپل رور ته نبوت وخت دی پیغمبري وخت دی ولی چې نبوت هغه منصب دی چې د دې منصب برابر دنیا کې بل منصب شته نه وزارت پسوي حکومت پسوي صدارت پسوي وزارت اعلی پسوي او بیا خو د پاکستان وزیر اعظم نه قربان شم چې کوم سړی جوړ شي یو ځل بیا جیل چکر لګي الحمدلله د الله په فضل او چې کوم ایم پی ای مې نه پاتې شي غان جیل رګړي لګي داخله ده چې ځان صفګي قبر ته ورسي دلته خو نه وایا عام عمومي ماحول کې خلک دوته وحدت خوشاليږي پروتوکول وي مخکې ورسته خلک وي عزت وي خلک زیرزي ورار سره ته جی کې د خلکو یو سوچ جوړ دی هغې دپاره لګیا دي خو موسی علیه السلام خپل ورور دپاره نبوت غواړي نو ما د دې آیات تاسو ته ښودل غواړو اشدد به ازري چې دې سره زما ملا مضبوطه شي واشرکو فی امری او بیا ما سره په دې دعوت په دې خپلو معاملاتو کې دا شریک هم کا زما ذمہ داری دعوت هارون علیه السلام باندې ذمہ داری
ما ته کمی ذمہ داریانې حواله دي د موسی علیه هارون علیه السلام ته حواله چې موږ به دواړه باندې دا ډېرې احسنې طریقې سره کوو او دغه ځای کې یو بلې خبرې باندې ځان پوهېږي. دلته چې کله د انګریز حکومت 90 سال وشو او هغې د بعد لړو خو انګریز تللی دی خو انګریز والا چې کوم غول غوښې دي هغه پاتې دي. غول غوښې نه زما دا مطلب چې دا نظام او قانون او عدالت فلانکې ایکس وائی زیډ چې نن موږ برباد یو انصاف نه میلوي اور ورکوټ شان کار به وي هغې دومره کمپلیکیټډ کړی که دومره پریشان کړی چې هغه ځای ته ته رسېږي کلمې به دوزي. اوس شناختي کارت جوړول څه دي خو ته خو لاړ شه نادره ته چې یو ځل ورشي پلار شناختي کارت راوړه بیا ورشي مور شناختي کارت راوړه بیا ورشي نیکه راوړه بیا ورشي نیا راوړه بیا ورشي ډومیسایل راوړه خو د خدای د غر نه که په یو ټایم راته دا ټول ولیکه چې په ټایم یې درته راوړه خو دا چکر یې در باندې لګوي. دا نظام انګریز نه پاتې دی نو هغه طریقې سره یې فالو کوي. شریعت کار دی کار آسانول انګریز قانون کار دی ګرانول. زما دلته یو ملګری هغې خبره کوله چې پېښور میوزیم کې چت کې لږه مسله وه. داسې یو مثال درته پیش کړم. میوزیم چې عجایبګر د عجیبه چیزونه ورکې زاړه پراته وي د ملګرو به ډېر کتلي وي وایي هغه چت کې یو ځای کې دراړ و نو چود هغې کې به اوبه راتلې وایي ما بس هغه ملګرو ته وایي چې یاره تاسو داسې کار وکړئ یو سرکاري اپلیکیشن ولیکئ چې دا جوړ کړي دا خو چې اوبه لاندې راځي د شیزونه خرابوي. وایي هغه ما ته وایي چې دا به درخواست لیکې دا به بیا هلته ځي بیا به هلته نه پروسس کېږي دا به بیا پاس کېږي بیا چې دا راشي بیا به ورته کرایې باندې اندر پیا راوړو بیا به سیمټ راوړو بیا به جوړو. وایي کار یې دومره وګت خو چې خدای خیر که دا څه کېږي خو ما ته وایي خیر درخواست ولیکه. یوه میاشت تېره شوه 2 میاشتې تېرې شوې 3 میاشتې تېرې شوې وایي دا به کله کېږي. وایي بس خپلې تنخوا نه لږې پیسې وایستلې او بس بره مو سیمټ جوړ کړو هغه شیز مو بند کړو. وایي شپږو میاشتو بعد ما ته درخواست راغلو چې بس درته اجازت دی دا شی بند کړه او دومره پیسې دي. ما دوی په تندر ده دا ولګي د 5 منټ کار او شپږو میاشتو کې خو اپلیکیشن پرو کېږي. دغه زموږ حال دی د انګریز کې په کم شي په اشاره کې. نه انګریزانو یوه جمله دلته دا پرېښودله یاره دا موروثي نظام دی نو پلار مشر بیا زوی مشر بیا نماسی مشر بیا کورسی مشر. زه تاسو نه تپوس کوم یو سړی دی هغه ښه قبیلې ته الله ورکړی دی یو ښه جماعت دی ورسره ښه مضبوط لشکر ورسره دی خو چې زوی دی هغه په هغه رنګې تکړه هم دی پوهېږي هم صلاحیت یې شته دی پلار سره نږدې پاتې دی پلار مزاج باندې هم پوهېږي اور یو بل دریم کړی دی چې نه د پلار سره تعلق شته نه پیژني نه کور کې ورسره پاتې دی نه بار پاتې دی نه په ترتیب پوهېږي او هغه کوتک راولې په دې ذمه داري په دې سیټ باندې کښېنې څه خیال مې د بچی به ښه کار چلېږي که پردی سړی به ښه چلي. زوی د پلار کار پورې زړه خوري چې دا ما ته میراث کې پلار نه پاتې دی چې دا متاثره نه شي لکه څنګه موږ چې دا کرکولي ما ته د پلار نه پاتې دی چې ما ملکتوب متاثره نه شي. یاره ما ته د کلي مشر والا میراث کې میلاو د پلار مو مشر و زه مشر یم دا خرابه نه شي خیر دی خو چې دین خبره راشي یاره دا ولې مشري جوړ کړی دی. موسی علیه السلام خپل ځان لپاره ورور غواړي ورور د خاندان سړی دی که نه دی کبار نه څوک دی دیو چې نه قاعده او ضابطه دغه ده دیني مشر ولی کې که چېرې زوی کې صلاحیت و معقه د پلار په نقش قدم باندې بیا دا مشر جوړول پکار دی او څوک دا نه غواړي چې ما زوی مشر جوړ نه شي. هر یو سړی دا غواړي چې ما بچی لوی عالم وی اور د کلي مشر وی او بیا دې پسې د ما نماسی وی دې پسې زما کورسی وی خو همدغه میرا موروثیت دی که موروثیت نور څه ته وایي. نو موسی علیه السلام خپل ځان دپاره هارون علیه السلام نایب غواړي چې دا زما نایب جوړ شي ما د بعد او بیا که زه نه وم دا به خپلې ذمهداریانې سمبلي. اگر چې علماو دا لیکلي چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه 3 کاله یا 4 کاله مخکې وفات شوی دی مشر نه و مخکې ونه وفات شوی هم دی خو ځان سره په د نبوت کې شریک کړی دی چې الله پاک تا ته نبوت درکړي ما سره به بیا محنت کوي. بیا د ډېره تفصیلي واقعه ده خو زه صرف دی کې یو نقطې ته تاسو ورسول غواړم. موسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه چې کوه طور ته راشه اور 30 دن 13 ورځې یو میاشتې پورې روژه ونیسه هغه د بعد ما ستا خبرې کېږي. موسی علیه السلام قوم دلته پرېښودلو او خپله لاړو کوه طور ته 13مې ورځې باندې موسی علیه السلام روژه وه نو څه وخي رکړ کو هغې سره یې خوله صفا کړه چې ما خولې نه بدبو ځي اور زه الله سره نن خبرې کوم ما د خولې بدبو نه الله ته تکلیف جوړ نه شي. او حدیث کې دا راغلی دی چې
پیاز وخوري یا اوږه وخوري بیا مسجد ته مه راځه ستا د خولې بدبونه فرشتو ته تکلیف وي اوس ټیک دی مونږ پیاز او اوږه نه خورو خو د ملګري چې کم نسوار استعمالوي نسوار مسجد ته چې راځي نو په کار دغه چې ټوت پیسټ یا برش یا څه استعمال کې مسواک شو مسجد ته دې سره دې طرف تللی په کار تا سره خوا کې چې ارد ګرد ښي طرف ته ګس طرف ته کم کسان دي ورته پریشاني ده او هغوی ته هم پریشاني او فرشتو ته هم پریشاني او بل دا چې مسجد ته هر بدبودار شي راوړل جایز نه دي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو نه څوک هم جمعې مونځ ته راځي فلیغتسل غدا غسل کوي اگر چې سنت عمل دی خو غسل سره سړی پاک راشي مسجد ته نو مسجد ته راتلو کې صفایي پکار ده صرف جمعې مونځ نه هر مونځ دپاره خاص کر زمونږ ته کم مزدوران ملګري دوی ته دا درخواست دی دیړي مزدورو کې کپړې ګنده وي مسجد ته بس مغو کپړو کې ودرېږي علماو دا لیکلي دي چې هر هغه کپړې چې هغې کپړې کې ته د افسر دفتر ته نشې تللی ای سی ډي سی آفس ته نشې تللی ډي پي او ډي ایس پي آفس ته نشې تللی ایس ایچ او آفس ته نشې تللی هغو کپړو کې الله ته ودرېدل دا مکروه دي یعنی اجر درته نه میلویږي نو مونږ تاسو چې الله رب العزت ته ودرېږو ښه پر وقار طریقې سره چې زه الله مخې ته ودرېږم زما الله مخې ته حاضري ده چې عدالت کې د تاریخ حسار نه د ځان صفا کړی وي یاره څه چل نن زما تاریخ دی 9 بجې نه غوتال ته تللی دروازې کې ولاړ وي کپړې سپینې چولي بوټان دي پلش کړي وي چې زما جج باندې رو بېچاره دا ډېر مهذب سړی دی جج مخې ته دا حال دی او چې الله ته ودرېږو خیرنو کپړو کې ودرېږي بعضې کارونه داسې چې هغه سړی په ضمیر فیصله کوي چې دا کار ټیک دی که ټیک نه دی هر ځای کې د مفتي نه تپوس ضرورت هم نه وي بعضې ساده ساده مسلې وي نو موسی علیه السلام چې کله او خو سره خوله صفا کنه الله رب العزت سره خبرې شروع شي کلیم الله ځکه لا اله الا الله موسی کلیم الله الله سره به بر راست خبرې کولې الله رب عزت فرمایلو وې موسی علیه السلام نن متورات درکول خو نن ځکه نه درکوم چې تا نن د خوله صفا کړی ده وې الله تاسو سره ملاقات نو مې چې د خلینو بدبو لړ نه شي وې نه وې د روزادار د میدینه لوګو تندو کې کم بدبو رسید ماته مشکو نه زیات خوخه ده او حدیث کې دا راغلی دی وی لا شلس روزې نور تیرې کا روژې ونیسه او چې بیا راځې بیا خوله صفا نه کې ما هغه چې تا خولې نه کمه بدبو رسي هغه ماته ډېره زیاته خوښه ځکه نفلي روژو اهتمام کول پکار دی سنت عمل دا دی اسلامی تاریخ 13 14 15 د 3 ورځې ایام 20 اور هر پیر هر جمعرات دا روژه الله پاک ته ډېره زیاته خوښه او پیغمبر علیه السلام باندې د اهتمام کول نه چې کله 40 ورځې پوره شوې فرشتو ورته تورات ورکو خو تختو په صورت کې مونږ ته الله په قرآن راکړی سینې په سینې باندې ولې پیغمبر علیه السلام حفظ کړی هغې صحابه کرامو ته ورکړو صحابه کرامو بیا لیکلی دی موسی علیه السلام چې کله 40 ورځو بعد کلي ته راغلو خپل علاقې ته نو چې ویې کتلو بني اسرائیل 3 ډلې جوړو 3 ډلې یوه ډله هغه وه چې سامري سخی جوړ کړی و هغې ته عبادت خپله کول دي قوم ورسره عبادت شروع کړی و اور العیاذ بالله دا وایي چې موسی علیه السلام هلته تللی دی او رب یې دلته راغلی دی العیاذ بالله اسقین یې رب جوړ کړی او دویمه ډله هغه وه چې هغې دا وایي چې څومره پورې موسی علیه السلام نه وي راغلی مونږ دو سره وي چې موسی علیه السلام مونږ منې کړي بیا به د اسقي عبادت پرېږدو که نه او درېیمه ډله هغه وه چې هغه هارون علیه السلام سره کلکه ولاړه وه او روایت کې راغلي چې د 12,000 کسان وو چې دا شرک دی دا کفر دی او د سخي ته عبادت کول دا حرام دی الله رب العزت د دې شیزونو نه پاک دی سخي په صورت کې الله رب العزت څنګه رسي نو موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو ته راغلو دا حالات یې وکتل نو ډېر سخت غوسه شو تورات والا کم یې تختې ورسره وي که هغې کېدولې غوسې وجې نه او ډایرکټ راغلو د هارون علیه السلام یې د ګیرې نه ونیولو د ډېر د غوسې وجې نه موسی علیه السلام خو ډېر جلالي پیغمبر او مشر نه ورنه و ځکه بعض علماو لیکلي دي چې کشر د مشرو ګیرې ته څنګه لاس واچولو نو مفسرینو جواب کې دا لیکلي چې دې وخت کې د توحید او د ایمان خبره وه او چې توحید او د ایمان او د الله د ذات خبره راشي بیا سړی د مشر کشر ته نه ګوري نو هارون علیه السلام ورته وفرمیلو قرآن د الفاظ نه کړي یبن امه ای زما د مور زویه نو علماو لیکلي چې دی ورورو دی ورته ویلی شو چې یا اخي ای زما وروره خو یبن امه ولې ویلو چې ای زما د مور زویه دی د ترحم وجې نه ویلي چې ما باندې رحم وکړه زه ستا ورور یم ستا مخالف خو نه یم چې ما سره دومره زیاته سختي کوي
او بیا مخکې لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ما د ګیرې او سر نه ولې نیسي؟ ګوره یو لحیتی راغلی دی، ګیره راغلی. دین علماء دا استدلال کړی چې بعضې داسې سنت دي چې هغه د ټولو انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دي، لکه مسواک ټولو انبیا کرامو کړی دی علیهم الصلاة والسلام. ترخ لاندې ویښته صفه کول ټولو انبیا کرامو کړي دي. زیر ناف بال صفه کول ټولو انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام کړي دي. نکاح ټولو انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام کړي، صرف سوای دو پیغمبرانو، یو یحیی علیه الصلاة والسلام چې بغیر د نکاح شهید شوی دی، اور عیسی علیه الصلاة والسلام دی وخت کې نه دی کړی، خو چې کله امت اخر وخت کې راشي بیا به نکاح کوي، اور الله پاک ورته دوه بچي ورکړي، یو نوم به محمد بل موسی. نکاح ته ټول انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دي. همدغه رنګې ګیره هم د ټول انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دي. ګیره اوږدول بریتونه ختمول دا د انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دي. او موږ عوام کې دا مشهور یاره دا خوږ سنت دی چې کله د نکاح سنت وي بیا جی دا ډېر ښه سنت دی، او چې ګیره خبره راشي بیا د سنت ټکې نه کوي. علماو لیکلي دا واجب ده. اور الله یعزو بالله که یو سړی دا وایي چې پیغمبرانو ګیره نو دې سره کافر کېږي، ولې چې حدیث صحیح حدیث په دې مې راغلی چې ټول انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام ګیره وه، او د ګیرې تذکره قرآن کې هم راغلې ده. دې وجې نه د کم یو سړی د ګیرې نه دی نیده پرېښي او پوهېږي چې دا ګناه ده، دا صرف ګناهګار دی. خو چې سړی دا وایي چې شریعت کې سره ګیره نشته دا کفر دی، دا ډېره خطرناکه خبره ده. نو لا تأخذ بلحیتی ما د ګیرې نه مه نیسه. دې نه معلومه ده چې هارون علیه الصلاة والسلام ګیره وه، او ګیره همداسې ګیره وه چې لاس کې راتله، خشخشۍ ګیره خو لاس کې نه راځي، بیا هغې ته ګیره نه ویلی کېږي. نو موسی علیه الصلاة والسلام پورا د موټي کې د ګیره نیولي، او علماو لیکلي چې کم از کم خبزه یو موټي برابر د زنې نه ښکته به د ګیره راونیسي، دلته نه چې کوم ویښته زیات دي دا بیا کټ کولی شي. صحیح ده که نه؟ دغه زنانه بعضې خلک داسې کوي دلته نه موټې بربري ځان ته، دا خو بیا خشخشۍ ګیره شوه. دغه ځنې نه دغه ځای نه ده، ځنې نه بې ښکته کې بیا بې کټ کې، همدغه رنګې دغه ځای کې رخسار نه به بار شي بیا بې دغه ځای کې کټ کې. خو چې کم از کم قبضه وي موټي نه کمه ګیره شریعت کې جایز نه ده. ولا برأسی، اور نه سر نه به نه نیسي. نو هارون علیه الصلاة والسلام موسی علیه الصلاة والسلام ته دا ویلو چې یا ابن امه، ای د زما مور زویه، لا تأخذ بلحیتی ما منیسه د ګیرې نه، ولا برأسی، او نه د سر نه. سر نه دا مطلب چې اوږده ویښته و، سړي هم د انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام درې قسمه ویښته پرېښي دي، یو دی غوږونو نرمي حصې پورې، یو دی سټ پورې، اور د اوږو پورې. اوږو پورې به عام طور میں جهاد په میدان کې و چې کله ډېر زیات مصروفیت وي جهاد کې به لګیا او ټایم به میلاو نه شو، نو د زلفې به دغه ځای ته راغی. اور عموما به دې د غوږ نرم حصه نه ده دې سره سیده دا کټ کول، دا سنت عمل دی. اور حج په موقع باندې سر باندې بلیډ هم ګرځولی دی. ولې یو روایت کې راغلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمره وکړه، د صحابه کرامو ته اعلان وکړو چې خپل سرونو باندې استرا وګرځئ. استرا مطلب بلیډ. د مونږ ډېر ملګري حج عمرې ته لاړ شي بیا مشین سره ورکوټي، د مشین سره ورکوټي کول ناجایز دي ښه، او که دا د اوږو در باندې 12 غنټو نه زیات 24 غنټو نه زیات وخت تېر شو در باندې دم واجبېږي. بلیډ به کوئ، بیا د عمره وکړه ویښته نشته بیا به بلیډ وکړئ، بیا د عمره وکړه ویښته نشته بیا به بلیډ کوئ، هر ځل به بلیډ ګرځئ، ویښته وي او که نه وي. نو صحابه کرامو خو به ټول غټ غټ ویښته وو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیمې مبارکې نه بیا ووتلو، وایي کتل یو صحابي ویښته نه دي ورکوټي کړي. نظر کې لږ ګیلهمن شو، دننه راغلو حضرت عایشه رضی الله عنها ته وفرمیلو چې صحابه کرام ما انسان قرباني خو د ویښتې ولې ورکوټي نه کړي. حضرت عایشه رضی الله عنها ته وفرمیلو یا رسول الله ته چې بلیډ وګرځې اوس ګوره ورته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوس راوغوښتل او خپل د سر ځان ته کټه کول شروع کړو. صحابه کرام هغه مخکې بلیډونو سره خپل سرونه صفا کړو، اکثر پکې ویني اوچل ورته نه وځه خو ویښتې ځان نه کټ کول. نو یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ګیره او سر نه مه نیسه. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ما کچری دو خلاف جنگ کړی بیا ما تا راته چې بنی اسرائیل د دو ټوکړي کو، اور کتا پسې کوه تور ته درغلی بیا ما ته وایي چې ولې ما پسې راغلی کوم د ولې نسې پرېښی دی.
نو زما د خبرې غرض دغه دی چې ورورولي د یو مضبوطه رشته ده دا متصرول نه دي په کار مونږ خپله کې هم یو ورور دبۍ کې یو دلته وي هغه غریبه ټول عمر وګټي چې پاکستان ته راشي نو پاکستاني ورور ته پکار دا دی چې هغه د احسان ومني چې 40 کاله تا ښځه بچي پریښي وو تلې ګیره د نه وه چې اوس راځې ګیره دن سپینه دی سر دن سپین دی او چې پاکستانی ورور یې هغه 10 بچي وي هغه غریب 2 بچي وي ولې هغه ښځه دلته پریښې ده هغې سره ګزاره کول پکار دی زموږ معاشرې کې دا ډېره غټه مسله ده چې هغه غریب هلته نه راشي دلته ورته بیا ورور قرآن اخلي چې په دې لاس کې ده چې تا بینک اماونټ شته که نشته په دې قرآن لاس کې ده چې تا ځمکه شته که نشته د مشر ورور دی پلار په زیاده دی اختیار ورته وروره قرباني ده کړې ده که څه د رکولو ټیک دی په دواړو سره که نه د رکولو د نه لاړم اسلام علیکم دا عزت غیرت دا تقاضا کوي